د تعلیم پوهان وایي کله چې زده کړې په مورنۍ ژبه کې وشي نو هغه تعلیم په عملي ژوند کې د پرمختګ سبب جوړیږي او که مقامونه چې خپلو ژبو کې زده کړې کړې وي نو هغه په ټوله نړۍ حکمراني کوي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال په 21 فروری په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي او دا د هغې وروسته کله چې په بنګلادیش کې په 21 فروری د خپلې مورنۍ ژبې ته د قامي ژبې حیثیت ورکولو لپاره مظاهرې شوې او د ریاست لخوا پرې ډزې شوې چې یو شمېر زده کوونکو پکې ژوند د لاسه ورکړی و چې وروستو ملګرو ملتونو 21 فروری د مورنو ژبو نړیواله ورځ په توګه اعلان کړه. د 400 د تعلیم د محکمې لخوا مورنۍ ژبه د نصاب برخه وګرځول شي په موضوع یو آګاهي واک کړی دی او غوښتنه یې کړې چې باید زده کړې دي په پښتو ژبه کې عملي کړی شي. په دې اړه تعلیم د محکمې افسر ډاکټر عبدالمالک وایي موږ ته خپله مورنۍ ژبه د ټولو نه مخکې لکه څنګه چې د انسان په ذهن کې د مورنۍ ژبې الفاظ د هغې سره زموږ چې کم ټول جسماني حرکات د همغې ژبې او د سوچونو سره تړل شوي وي نو چې کله موږ ته خپل اظهار رای کوو نو چې زموږ خپل اظهار رای کله په خپله ژبه کې وي نو په هغې کې زموږ دپاره ډېر زیات سهولت وي د پوهېدلو مؤثره طریقې سره او بیا هغه چې کم په تعلیمي میدانونو کې شي نو که هر یو مضمون وي نو ماشوم په هغې باندې په مورنۍ ژبه کې په ډېر سهولت سره پوهېږي او په هر یو طرف باندې هغه پوهېږي ماشوم. همدغه شانتې چې ټول مضامین دي په هغې کې ماشوم کله په مورنۍ ژبه کې پوه شي نو هغه ماشوم چې کوم دی دا څیز چې کوم دی ډېر مضبوط وي تقویت والا وي او د مضبوطۍ والا وي او هغه بیا مخکې چې کوم دی په هغې مضمون کې که د بلې ژبې سره بیا د هغې تعلق جوړېږي نو هغه ډېر ښه په طریقې سره په اسانتیا سره وي او په هغې کې چې کوم دی یو روانګي وي. یو بل د تعلیم د محکمې اعلی چارواکي محمد زبیر خلیل وایي چې نورې ژبې زده کول مهارت دی خو خپله ژبه خیرول بې کمالي ده. نن سبا خو چونکې عالمي دنیا دا ګلوبل ورلد دی د نورو ژبو زده کول هم ضروري دي لکه انګریزي شوه خاص کر چایني شوه فرانسیسي شوه عربي شوه. دا قامي ژبه چې کوم ده مورنۍ ژبه چې کوم ده دا د یو قوم تشخص دی د هغه ریکګنیشن دی د هغه که دا وي خو دا قوم دی او که دا چا پرېښوده نو قوم مړ شو. څنګه چې موږ ګورو چې په دنیا کې چې کوم دی 40% وړې ژبې چې کوم دی هغه لاړې د ځمکې نه مړې شوې. نن موږ په دې سلسله کې او زموږ دې ځل صوبایي حکومت چې کوم دی موږ ته یو ټاسک هغوی موله کړی دی او یو ټیم یې راکړی دی اپنی بولی بول. نو هغه سلسله کې نن زموږ د خیبر پښتونخوا په ټول سکولز کې یو پروګرام هغوی موږ ته راکړی دی او په سکولز کې هم لګیا دي نن وشو او د هغې بنیادي مقصد دا دی چې زموږ کوم مورنۍ ژبه ده چې د هغې متعلق مینه او بیداري په سټوډنټانو کې پیدا کړو. د یادونه ده چې تېر کال د پېښور هایکورټ مورنۍ ژبې د نصاب د برخې جوړولو حکم هم ورکړی و خو ولې صوبایي حکومت د یو کال تېرېدو باوجود هم په هغې عمل نه دی کړی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400